سردار کونین ورته وی چې عمر ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کی یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړي ما په کفر کی یو ساعت ما بس نه دے تیر کړي بلکہ د کفر د ترقه کوشش میں کړي دے یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کی یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول لشما. عزیزانو عرض داو عمر فاروق تا جناب محمد رسول اللہ آئی جے عمران پا کفر کے دے اسلام دورانولو کوشش دی کولو او دے اسلام دا نمو نشان مٹاولو کوشش دی کولو اس پا اسلام کے بعد چه چرتوران سے گوری التب جماعت جوڑوے. عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چه عمر بجائے دا پیغمبر دا سر پہ کلو خو مسلمان شو. عمر فاروق را منڈا کہو دا کعبے پہ خواہ کے ادرے دا اعلانے ہو تو دا ور سردہ جواؤ یاد مکے لوئے لو سردارانو لوئے لوئے رئیسانو دننا عمر مسلمان شو سمرا کوشش میں چی دا کفر دا ترقی دا پارا کڑے ہو این یو بلک بزیاد دے اسلام دا پارا کوم او کم کرتو کن استاسو سرون بو یاداتو نبی زمازی زانو دا ابتدا و آغاز دا اسلام نیمش پدا بار رہوت نیمش پدا گرزی دیوال تا وگنیس دروازے تا وگنیس دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا لکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې م چاته تکلیف ہو جواب پہ زور بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي. عمر فاروق ورته بچی اولی جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څه لکه خو زلار وا. عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولې شما. اوس اسړی ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وای چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا هغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا او نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي. حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګارې ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته راغی او خپله ښځه یې راپاڅوله ښځه یې راپاڅوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان را واغستا او عمر مخ او خزای ورپسې او په دې مهرو کې منډې وای. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بی بی چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بی بی ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي. بی بی دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست
ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچي ته د میړه وراره وایي نن به د مزدور بچي ته د خان ښځه د هغه وراره وایي عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وایي و مسافره که زه د غریبو خدمتګار نه وی زه د غریبو همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریبو خدمت له نه وی راوستی نو نن به زما نامه د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی وی دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه کیم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ چې عباس راغی دعوا یې وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غورځولې ده مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ته راغی قاضی ناست دی او امیر المؤمنین ولاړ دی وی حضرت عباس پتا دعوه کړې ده چې د زما د کور پرناله غورځولې ده جواب وکړه کني قیدوم دی امیر المؤمنین ورته وی چې دا پرناله ما ځکه غورځولې ده چې دې پرنالې کې اوبه بچ راتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابولو نو ځکه ما وی چې دا پرناله وغورځوا حضرت عباس ته وی چې استوایا حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته یې ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګي یا به سزا درکوما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله د پخپلا وکم عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا یې دا چې اوس دا عباس به زما په دې اوږو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګوي امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په اوږو باندې سوري او ورته وایي چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوه عدل او انصاف دی ته وایي خزر ماشومې په غېږ کې نیولی دی امیر المؤمنین ته راغله ورته څه وایي وایي تعال یا امیر المؤمنین تعال راشه حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناست دی او کمیس ته ټاکی ګنډي کمیس یې کېښو په منډه راغی بیبي وایه څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوه که چې دا قرآن چې ته وایې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ دپاره دی او که تا دپاره هم دی موږ دپاره عمر فاروق ورته وایي بیبي خبره دا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشته د خدای قانون د شاه او د ګدا دپاره
د امیر او د غریب د پاره یو شان دی. وی فرق پکې نشته؟ وی نه. وی چې فرق پکې نشته زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی. ستا زوی ابو شحمه ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی. نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دې نه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. الله عمر راغی ورته بی بی خدای پامان ته ځه کور ته راغی. چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه. چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې. عمر فاروق ورته وایي بچیا روټۍ وخوره په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې. زوی ته وایي روټۍ وخوړه او را روانې کړو لاس نیونی و بارې راووسي. ورته وایي چې تا پلانی ښځې سره زنا کړې ده؟ هغه وایي چې او پلاره کړې مې ده. ویلې منکر ولې نه شوې چې نه مې ده کړې؟ ویل یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړی دی. دویم جرم د دروغو ولې وکړم؟ دروغ ولې وویل؟ را مخکې شه مسجد نبوي ته راوسته. دا مې دې پورې وی چې دا جومات یوازې د منځونو ځای نه دی. جومات د مسلمان قوم د هرې فیصلې ځای دی. په دې کې به هره فیصله کېږي. جومات ته راوستو او جلاد یې راوغوښتو. ورته وی چې جلاده زما دې زوی زنا کړې ده او د اقبال جرم وکړو. قرآن ویلی دی الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. چې واده نه کړي او سړی او ښځه زنا وکړي نو 100 دورې ووهئ. نو زما دا زوی غیر شادي شده دی. ما په د قرآن د حکم مطابق د 100 دورو حکم وکړو. اے جلاده کتا پزړه کې مراوسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دی لږ به په رو رو وهم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. وحی به او سم به وحی اوبه کې څوک سم به وحی. دورې وهل شروع شو. د مدینې منورې لوی لوی سرداران راله عمر ته یې جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار لولي د سزا مونږ له راکه خو ده ته یې مه ورکوه. عمر را پاڅېد او تقریر یې وکړ. ورته وی او قومه واورئ زما د خدای قانون دا دی. دې قرآن کې لیکلي ولا تزر وازرة وزر اخرى. زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړي وي نو بلا به هم هغه ته په سر وي. قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل ورکړی شي. دا قانون نه دی. ګناه ده کړې ده هم دی به سزا بوکتاوئ. اتیا دورې چې د عمر زوی لګاو شو پلار یې ورته ولاړ دی. نو زوی د آواز وکړو پلار ته چې بابا جانه ډېر تږی شوم لږې اوبه راکړه. عمر ورته وی بچیه ستا د هر وای سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي. خو څه وکړم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینه ده. اے بچیه د الله د حکم په مخ کې دې ستا غوندې لکونه زامن قربان شي. اتیا دورې ولګېدې 100 پاتې دي که 100 نورې ولګېدې او ژوندی پاتې شوې. اوبه به وسکې او که مړ شوې نو ستا اوبه به په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسه وي. سلمه دوره چې څه وخت کې ولګېدو نو ابو شحمه راوغورځېد. عمر فاروق اعلان وکړو ټولو خلقو ته چې ځئ تاسو اوس لاړ شئ. په دې مې ګواه کړئ چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته ووایئ چې اے پروردګاره عمر ستا په قرآن داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو هم صرفه ونه کړه. زوی ته ودرېدو ورته ویل بچیه که مړ شوې
نو د مرگ نرستو بستا ملاقات شید جناب محمد رسول الله سرا نو دا د درو ټول تغمه او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مې په باندې قربان کړ. ایمان دیته وای ایمان پامارت کی دیتا وای کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشوه یو کال عمر ورته وې تکینه لکه بیبي زرا اعظم عمر کور تراغه خپل خزه ته وې چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي نو بیبي ورته وې چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته دومره پورې د خزه وخت تیرې دیش حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه یې د هغې مېړه واپس کور ته راوست د یو غریب مؤمنین دی بله شپه بیا ګرځي لګیا دی د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده کټه وایي ایښې ده په نغري باندې کاڼي پکې اچولي دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوږه تنګ کي او په جړا شي دا د کټوه کې سمسې ولړي کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي ډېر ساعت عمر فاروق دا تماشا کوله ورغی وی بیبي دا څه دي دا ولې ورته وی زه ظالمه د دردمندو زړه ولې دردوي عمر فاروق ورته وی بیبي والله که تر هغې لاړ شم چې تر څو دې حل ویلی نه وي ورته وی چې حل مې نه ویلی نه ځې نو خبره واوره دا درېیمې بچي دي زه یې مور ما نن درېیمه ورځ ده چې زم نهره یم او دا بچي مې نهر دي په دې کټوۍ کې مې کاڼي اچولي دې چل باندې نن درېیمه ورځ ده چې دوی دوکه کومه عمر فاروق ورته وایي چې بیبي تا د دې ځای امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی ښځه ورته وایي چې بچیه خدای پاک دی د دې ځای امیر المؤمنین تباه او برباد کی ښځې ته اوس څه پته ده چې امیر المؤمنین همدا ورته بیبي ولې وی زما څه کار دی چې زه به امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خو د امیر المؤمنین فرض دی چې ما پسې راشي زما دروازه وټکوي او ما نه تپوس وکړي چې تا ته څه تکلیف دی عمر فاروق ته چې دغې بوډۍ دا وي په منډه کور ته راغی قجورې او ستوان اوړه یې راواغسته چې ور ورسېدو نری باران وه بوډۍ موده شوې وه اور مړو ماشومان موده و اوړه یې واغږل امیر المؤمنین په خپله روټۍ پخې کړې په خپله یې پخې کړې بوډۍ م راپاسوله او ماشومان یې روټۍ پې وخوړوله په لمن یې ورته خولې پاکې کړې ورته وی بوډۍ هغه امیر المؤمنین هم زه یما دا د عمر وینا عزیزانو چټې ورکه بوډۍ ته چې بچیا سبا به راشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاري شي دا د عمر ایمان بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښو
چې دې کې اسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي، خو د عمر خدای خو اوده نه دی کړی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو حکیم راولما اس راکړي پاسور شو یو لارې کلي نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې وی عمر وفات شو. ورته څنګه وفات شو څوک خو راغلي نه دي څه خبر. وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلی پردی بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردی بوټي پردی چیلی نه شو خوړی. د کوم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه وي والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی او په یو ځنګل ورله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دي غرق بشو. عمر غوږونو کې ګوتې ورکې او اذان یې شروع. چې اذان یې وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګله او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لاره ځو دا لار خالی کړي. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمري مو لیده چې د ځنګل نه تښتېده او مونږ له لاره پرېښوه. عزیزانو دغه عمر دی. د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت شي او مونږ یو جوړه کړي جینۍ دغه دریاب ته چې ور وغورځو نو سر ټیټ کړي بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کړي. عمر وی خاغه دوه ګوتې چټې ولیکلو پې وی لیکل چې او دریابه که ته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او که ته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دې اورېدلې ده او که نه. مورخین قسم خوري چې دا چټې دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سر ښکته کړی دی تر نن یې بیا نه دی اوچت کړی. د حکمران طبقې چې د زړه کې د خدای یره وه والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمري تیریږي. حدیث الله عمر فاروق په چړو ووالی شو په محراب کې. یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی تپوس یې وکړو واپس روان شو نو د هغه دا لنګ لږ اوږد نو ورپسې راښکلی کېدو. ویل بچیه خبره واوره. چې راواپس شو ورته وی چې زما آخري وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب رایاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې ووایم. یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دی وینې ته بیږي سات پس وفات کیږي. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته یې وکته نو کمیس یې ډېر خیرن و نو بیبي ته یې وله ووی چې دا کمیس خو ورته لږ بدل که. نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمي کوي بل کمیس شته نو چې دا وله وینځم نو ور واغوندم څه شی چې دا خبره بیبي وکړه. نو عمر فاروق صحابي ته آواز وکړ
چې زه چې مړ شم او ما خخوی څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاورې ومږئ زما دا مخ په خاورو خړ کړي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز دی ورته وی چې خاورې ذلیل شی دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين